مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم 1290 نمبر حدیث مبارک دے 1290 نمبر. وان سهل بن سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول دے، خپل نوم دے سهل او د پلار نوم دے سعد. الله پاک دی د دې صحابی نه راضي شي، زمونږ د طرف او د ټول امت د طرف دی ولا الله پاک بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې د الله پاک را لېږلی شوي رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي فرمایلی دي، ارشاد فرمایلی دی: رباط یوم فی سبیل الله، د الله په لاره کې یو ورځ د سرحد څوکیداری کول خیر من الدنیا وما علیها، بهتر دی د دنیا نه او څه چې په دې دنیا باندې دي. بهتر دی د دنیا نه او څه چې د دنیا کې په دې ځمکه باندې دي. یوه ورځ څوکیداري کول د سرحد د الله لاره کې دا بهتر دی د دنیا نه او څه چې په دې دنیا په مخ باندې دي. وموضع صوت احدکم من الجنة، او تاسو کې د یو کس چې کوم ځای دی په جنت کې د یو چابک عمرزه، چابک عمرزه خیر من الدنیا، دا بهتر دی د دنیا نه وما علیها، او څه چې په دې مخ د ځمکه دي د یو چابک عمرزه په جنت کې د دې ټولې دنیا نه او د دنیا په مخ چې څه دي د هغې نه بهتر دي. او هغه ستاسو علم کې راغلی لکه دا دنیا کار څومره ډېره شفاني ده او د جنت یو لیش ځای څه دی باقي دی، نو د باقي فاني مقابله نشي کولی. والروحة يروحها العبد في سبيل الله، او یو سبا چې بنده لګئی د الله لار کی فی سبیل الله تعالی د الله تعالی لار کی، او الغدوة یا یو بیگا لګئی د الله تعالی په لار کې خیر من الدنیا وما علیها، دا یو سبا یا یو بیگا د الله د لارې دا بهتر دی د ټولې دنیا نه او څه چې د دنیا په مخ دي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کی، امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کې نقل کړی دی. یو خو ته دا خبره معلومه شو قدرمندو چې جنت الله پاک ته څومره ګران دی او دنیا څومره د الله په نظر کې حقیره ده او سپکه ده. هغه حدیث موږ او تاسو اورېدلی دي جماعت مرګرو نه بار بار که د دې دنیا نه دنیا دا څومره شنه او خوږه ښکاري، پړق پړق او رڼا او قیمتي ښکاري، دا مرلی دی او دا مربي دی او دا په فلاني روډ په غاړه دی او دا د ډنګلي روډ په غاړه دی او دا فلاني ټاون کې دی او دا ډنګلي ټاون کې دی او دا سره دی او دا د سرو خښتې دی او دا کویله راووته او دا تیل راووته او دا ملغلرې راووتې او دا قیمتي کاڼي پیدا شو او دا شی واغه شی. دا ټوله دنیا که د الله پاک په نظر کې د ماشي د وزر برابر قیمت یې لرلی، کافر له به ګوټو بنوي، کافر د خدای بدی شي. که تاسو ګورئ دا دنیا کافر پس ډېره ورویشتې ده، نه کافر خوښ دی او نه دنیا خوښه ده، ناخوښه ناخوښه له ورکړي. دا بیا رانه موضوع بل طرف ته ځي، خو لږه چې ستاسو د زړه تسلیم پې وشي یو ټکی کومه، مسلمان د الله خوښ دی، دنیا د الله نه ده خوښه. مسلمان د الله خوښ دی، دنیا د الله نه ده خوښه. خو اوسیږي خو دنیا کې، اوسیږي خو دنیا کې دا مسلمان سا خو دنیا کې دی، کپڑے جامې د دنیا ته حاجت ته، خوراک سکاک د دنیا ته حاجت ته، سورلی چت فرش د دنیا ته حاجت ته، نو دا والا په پاریز ورکوي. د دې داسې مثال دی چې یو ماشوم دی یا یو نادان کس دی، سینه خرابه ده، ډاکټر لمبود هغه والا دوایانې ورکړي، خو موږ ته وایي اچار سکریم غوړ یخ ترش والا ور نه کړي. ګورې او چې را روان کړی دی په لاره یخو غوړو ترشو ته چغې شروع کړي چې ماله به دا اخر نیازبین دی، اوس جاړي ټنګ هم ترې نشو ویستلی، ناجوړه دی. نو زه بس مورم به داسې لږ غونته دغه والا راواله بس چې هغه نو په پریز یې والا راځي، یا تېنه والا پوره پریز کوي چې کوم ځای کې ته کېدی شي او چې بیخي بس مري، نو بیا والا په پریز داسې لږ غونته والا هغه کوم شی چې د ده له ښه نه دی والا ورکړي. الله پاک مسلمان له لږ لږ ورکوي. او حدیث شریف کې دا هم راغلی دی چې کوم نعمت دلته ورته میلاو شو هغه ځای نه کمیږي، هغه جهاد نه. دا حقیقت د صحابو په زړونو کولو شوی و، نو هغوی ته به چې څه ښه څیز دې دنیا کې میلاو شو خفه به چې هسې نه هغه د آخرت بدلې راته دلته خو نه خلاصوي چېرته. او مونږه
زمونږ د خلکو قرآن مجید وینا کړې د مونږ هغه خلق چې خدای راکړي دی دنیا کې نقد راکړي یاره ډېر فضل را باندې کړی چې محروم هم یو ساتي راله سرانه کې حکمت ورکړي بس پته نه لګي نو خدای په کومه ګناه نیولي مونږه ګټه او تاوان دی دنیا ته ویلی دی دا غلط شوي یو ډېر خراب تینده کم خوړلی دی د هغه دنیا د هغه جهان نعمتونو که چېرته مونږه مذاکره وکړه یا استهزار هم وکړو بیا به راته پته ولګي په بهرحال د جنت دا مرضی چې ورکې یو چابک راځي چابک په څومره ځای نیسي اطلس ماما تاسو ته پته چابک په ځمکه وغورځي څومره ځای به دا د جنت د ځمکې د یو چابک مرضی د ټولې دنیا او څه چې دنیا په مخ باندې دي هغې نه بهتر دي نبی علیه السلام فرمایلي بله خبره ورکې دا راله کتاب الجهاد کې دا حدیث ذکر کړی د امام نووي رحمه الله نو د اسلامي سرحد پهره چې وکړي پهره څوکیداري وکړي د یوې ورځې څوکیداري د یوې ورځې څوکیداري د ټولې دنیا او څه چې د دنیا په مخ دي د هغې نه بهتره بیا دا سرحدات نه وي باونډریز چې ورته وایي باونډري دا زموږ روس سره باونډري لګېدلې دا چاینا سره لګېدلې ده دا بنګلادیش سره لګېدلې ده د انډیا سره لګېدلې ده د افغانستان سره د ایران سره دا زموږ باونډري نه دي کنه سرحدات د پولې دي څنګه ستاسو د پټو پوله لګېدلي د پولې حفاظت کوو نگراني یې کوو داسې د ملک د دې خاورې د اسلامي حکومت د اسلامي خاورې نه د یو موټي خاورې په حفاظت کوو دا په مسلمان باندې لازمه باقاعده دې په تبع سپایان ولاړي هغه سپایان هغه رینجرز دي آرمی دا او پولیس دا او کنوري محکمې دي تاسو ته معلومه دي او ورده کې دي که پسپینه جامه کې دي چې د اسلامي سرحد د خاورې حفاظت کوي چې رانه سکون نیسي په دې څوکیداري کې چې یو ورځ تیر کې ورته وایو خو ته تنخواه یا کم په کم کنه وای دا غي نه بهتره تنخواه مونږ ووري د حدیث کې داستا یو ورځ څوکیداری د دنیا په مخ چې سړي د دې نه بهتره په دې نیت کې وا پولیس والا ته وای رینجر والا ته وای آرمی والا ته وای درې والا آرمی هوایی دي فضایی دي او کزمکی دي بری دي او که د ابو والا دي بحری دي ته وای دا چې په شوق د خپل ډیپټیانی کوي او په مینه کوي او بل یاد ساتي یو زمونږ د ځمکې سرحد دی دا غي خدغه فضیلت ته چې تاسو وریدل چې دنیا په مخ باندې څه شي دي سره د دنیا دا غي نه د یوې ورځې چوکیداری سره بهتره ده خو یاد ساتي یو نظریاتي سرحدات دي زمونږه یو خو جغرافیایي دي جغرافیایي دي ته وایي کنه چې د خو هم د ملک سره سرحد جنگیدل دي خو هغه ملک سره چاینا سره روس سره ایران سره افغانستان سره انډیا سره نیپال سره بنگلاديش سره چا سره چې جنگیدل تاسو ګلوب او نقشه وګورئ بیا د دې سرحد د خاورې حفاظت باندې دا اجر او ثواب ذکر کیږي او یو زموږ نظریه ده الله دې چې زموږ ځوانانو ته زموږ د ملک د آزادېدو د دې د خوارو د مهنتونو د داستان پته لګېدلی چې دا په کومه نظریه باندې آزاد شوی دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ د پارلیمنت په تندي باندې څه لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ د پارلیمنت په دننه ګمبد باندې څه لیکلي دي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دا زدکو د ایمان په بنیاد باندې غیر مذهبه مسلمانانو او غیر مسلم اوسېده په یو کور کې تنګ شو سره مسلمانانو د یو ځان له ملک ضرورت محسوس کو علماو مهنت شروع کو ملک ولا الله ورکو یو کور ولا الله ورکو په مقدس مکه نو د دې لپاره جوړ شوی دی چې موږ ورکی کلمه آزادانه طریقې سره ویلې شو په موږ څه پابندي نه او شکر دی نشته دی او چې څوک نه وایي هغه خپل ګور گردن دی یو ځل ثواب د پاره وای لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کول باندې چې پابندي ورکینی نشته الحمدلله او یو کس نه کیا دا خپل ګور گردن دی پروجنی و باندې حج تطلو باندې عمره باندې قربانه کول باندې غوا ورکه لاله او کمی خالاله غټ اختر کې پابندي پینشته لخت لار شته د اختر په موقع باندې اخبار ګوري کنه ګوري چې غوا لاله کې مسلمانان څنګه چل کیږي بیا شدت پسند اندوان پراشي وغي غوا سره شهیدان د سر قرباني ورکې د غوا قربانه سره حقیقت آسان نه ده او نور چې کوم حالات سره مخ دی غي یو خود د پولی حفاظت دی د پولی د حفاظت دغه ثواب بیان شو بل د دې چې کوم بنیاد دی لا اله الا الله منځ دین کلمه اسلام الله پیغمبر داس د کول د دې حفاظت کول دي یعنی قران او حدیث لنډه چې دا وي قران او حدیث دا په خپل مزد کول دي او د دې حفاظت کولم دي نو تاسو وایي چې د خوري د څوکیدارۍ لپاره یو ورځ د دې دنیا او دنیا کې چې سړي دغه نه بهتر ده چې دا خوره کوم مقصد د لپاره حاصلېږي چې هغه مونږ او د سکول دي چې دا غي څوک حفاظت کوي دا به یو سات سمري دا دې امت سره الله مهرباني کړی دا عمر خو کم دی د دې امت ورځي په دې دنیا کې کم دی لګي نبی له صلوات والسلام ایوریج او اوسط عمر د دې امت خولې دی چې په خپل مرګ په کې مري سره د 50 نه والا 60 منځ کې بمري څوک به د 500 کال عمر کې څوک د 500 څوک 52 53 55 57 58 59 60 60 میجارټي اکثریت بدی کې مري
په خپل مرګ سم دم به یو بس وی هاټ پیل شو نو پورا به دې ځکه راځي نبی رسول الله فرمایي زما اکثر امتیان بدی کیږي څوک دې نمخ کې ملل شي ځواني مرګ شي څوک 50 الله پرځونو کې د پیغمبر عمر ته ورسې درېش پېته چاله هغه نم لګ سور کی ور وړي زیات عمر ورکی او ما هو تاسو ویلي دي چې د چا عمر د درېش پېتو نه وړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عمر نه وړي نو بس اوس دې بس کډه ران غاړي بستر دی ګول کی اوس ته نور وړاندې ویچاړ نه کوي باس اسې ځوانانم نه کوي د مرګ څه پته لګي بابا ژوند دی او نو اسې شي لاړ شي ناروغ وي او روغ لاړ شي پدې نه دا ارچا پورا خپل ورځ وروړي دي چې دا د چا ورځ لګي زیات شي دا اوس نور نه زیاتيږي دا اوس دوباره د ځوانيږي بس دی اوس تیار دی خپل وړاندې دي بس ځان دې را سنبال ځان پسې کاغذونه پاک کی بس نور دا خبره مې کوله د نظریاتي سرحدات او حفاظت مدارس کوي جماعتونه کوي عالمان کوي طالبان کوي حافظان کوي لګیا دي تبلیغیان کوي مجاهدین کوي خانقاهونو والا کوي د نظریات او حفاظت د کلمې د قران د حدیث د منځ د اودس د برقې د لپټې د پګړې د ګيري د دې حفاظت او نگرانی او څوکیداری په یو آیت باندې علماو د سنټرال په تور باندې ولر دي سو کو دې نظر ډیر غلط کی دا یو حافظ د قران شریف په یو آیت باندې د سنټری په شان ولر دي رډي ته خو د مخ کې چاته غلطه نه یو زبر ډیر خطا کا هغه زینب ته حافظ اواد در کی چې غلط دی کو بابا سنټری ولر دي د دې د نظریات او حفاظت کوي او مجاهد او رینجر او پولیس او زمونږ د څومره آرمی دا د جغرافي حدود او سرحدات او حفاظت کوي او دې دواړه یو دي د دې دواړو مهنت یو دی چې دا یو شي زمونږ ملک ته ان شاء الله سو کم بر نشي کته وصلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.